أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. سورة الأنبياء 40 نمبر آیات. په دې 40 نمبر آیات کې د الله تعالی د عذابونو د راتلو ذکر دی. مخکې د کافرانو اعتراضات سوالات دا چې د عملونو د خرابېدو په وجه باندې انسان جهنم ته پریوتل دی ویل دا موږ نه منو. او لکه داسې چې سړی د دین او د شریعت خلاف او جهنم ته الله اچوي، نو دغه چې دومره انتظار ورته کېږي قیامت ته یې ساري کې دنیا کې به اور کې ولې نه سېځي، یو اعتراض یې دا و. د هغې جواب مخکې ذکر شو چې د هغې د جهنم د اور دپاره خپله نیټه مقرره ده، ستاسو په خولو باندې راوړاندې کېږي نه، او دغه نیټه چې مقرر شوي د هغې حکمتونه وجوهات هم وړاندې ذکر شو. د کافرانو بل سوال دا و چې ټیک د جهنم اور خو په قیامت کې دی، لیکن موږ په دنیا کې د هغې نمونه غواړو چې نمونه دې راپېښ شي، څه کسان دې رانه وسېځي چې موږ ته پته ولګي. دې سکند کې د هغې جواب ذکر کېږي چې بل تأتیهم بغتة، راځي به تاسو د عذابونه بغتة ناڅاپه، او چې کله ناڅاپه راغلو فتبحتهم نو هلاک به کړي دوی لره، فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون، نو دوی به طاقت نه لري د واپس کولو د دغې عذاب، ولا هم ینظرون، نه به ورته مهلت ورکړی کېږي. نو داسې نه ده چې عذاب به راشي تاسو به یو نظر وینئ، چیک را چیک به یې کوئ، بیا به سوچ وکړئ چې اوس اسلام قبول کړو قبول یې نه کړو، او عذاب بلا انتظار کې ستاسو به سرونه بلا نه را پرېوځي، داسې خبرې پکې نشته دی. عذاب به ناڅاپه راځي چې راغله بس خلک به یې ذلیله کړی، د واپس کېدلو هېڅ امکان نشته دی، بیا به را پرېوتی. لحاظ د عذاب نه مخکې چې کوم د هغې لپاره تیاری پکار ده چې را پرې نه وځي، نو ولا هم ینظرون، نه به ورته مهلت میلاویږي، بیا پکې مهلتونه د ایمان راوړلو نشته. ولقد استهزئ برسل من قبلک، یقینا ټوکې شوي دي په ډېرو پیغمبرانو په ستانه وړاندې. دا مضمون د تسارۍ د نبي علیه السلام دپاره، دا خبرې به نورو پیغمبرانو دام کې دي یوازې نه، او دا مذاقونه او ټوکې مسخرې څنګه چې تا پسې کېږي داسې به ټولو پیغمبرانو پسې شوي دي. د اسلام چې څومره مخالفین دشمنان ډېري، دومره د هغوی ټوکې مذاق د اسلام داعیانو دپاره واضح طور باندې هم موجود دي، او دا د مخکې نه تاریخ روانه د قیامته پورې به دغه شانته کې جاري. الله تعالی وایي فحاق بالذین سخروا منهم، پیوش شو په هغه کسانو پورې سخرو چې ټوکې کولې منهم د دوی نه، ما هغه عذابونه کانو به یستهزئون چې دوی هغې پورې ټوکې کوونکي وو. په کم عذاب پورې به چې ملنډې کولې کم شی به یې نه مانو، همغه شان عذاب به پرې نازل شو او دوی به هلاک کړو. نو د دوی ټوکې ملنډې به په کم انداز باندې وي، نو عذاب به هم په هغه نمونه کې راغی او دوی به د یخ نه ختم کړل. نو یو تسلي شو نبي علیه السلام دپاره په دې خبره باندې چې ستا دعوت، محنت، ستا سیرت او حالات په دې کې هېڅ قسم کوتاهي نشته، دا ټیک ټاک دي، دا د اعتراض قابل نه دي. لیکن د اسلام دشمنانو فطرت دا ده چې بس مذاق او ټوکې به کوي، نخرې به کوي، نومونه به ږدي. نو دا مضمون تسلی شو په دې طریقه باندې. او دویم د کافرانو دپاره خبرداری ده چې دا ټوکې مسخرې داسې هوایي شی دی نه دی چې ګنیوال وځي او ختم به شي، بلکې د دې په وجه چې مخکیني خلکو باندې عذابونه پیوت شوي پورې په تاسو پسې به هم پیوت شي. او دریم مسلمانانو دپاره اجتماعي طور تسلي مضمون هم دی چې ستاسې دشمنان د اسلام مذاق وړاوهونکي او د اسلام د داعیانو سپکاوی کوونکي دشمنان د الله تعالی په نظر کې دي، او هغه عذابونه پرې راځي چې کوم عذابونه مخکیني ظالمانو باندې راغلي دي. نو دا مستقل به د درې طریقو باندې د تسلۍ مضمون شو. کافرانو اعتراض دا لاره چې موږ د اسلام مخالف یو، دشمنان یو، موږ باندې دنیا کې عذاب ولې نه راځي، څه دپاره یې سار دی، حکمت یې څه دی؟ نو هغه د هغې جوابات خو ذکر شو. اوس الزامي اعتراضات دي په کافرانو باندې. الزامي اعتراضات دا دی چې تاسې په دنیا کې ژوند تېروئ، تاسو کافران وئ، د اسلام دشمنان وئ. دا راته ووایه چې د الله تعالی د قهر د غضب نه تاسو څوک چا محفوظ کړي یې؟ فلحال څوک هم بچ کولی شي؟ آیا ستاسو بتان تاسو بچ کولی شي؟ ستاسو تدبیرونه دومره زورور دي چې الله د عذاب نه بچ کولی شي؟ که نه فلحال هم تاسو الله د عذاب نه محفوظ کړي د یو خاص وخته پورې. او که تاسو وایئ چې بتانو بچ کړي، بل چا بچ کړي، نو وښایئ دلیل په هغې باندې چې چا بچ کړي.
بلکې هیچا نه بچ کړي د الله تعالی احسان د تاسو له ټیم درکړل پورې په ګناهونو باندې نه رانیسي نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته قول ورته وایا من یکلؤکم سوک حفاظت کوي تاسو باللیل والنهار د شپې او د ورځې من الرحمن د رحمان ذاتنا چې داغه نمو ساتي بچم کې عذاب در باندې رانشي بل هم عن ذکر ربهم معرضون بل هم بلکې دوی یعنی دې خبره نشته چې ګری سوک شتانه او نه دوی داور سشته چې ګری موږ د الله تعالی د عذاب نه سوک بچ کولې شي خو اصلي خبردار دا ظالمان د الله تعالی د نصیحت نه مخاړي د الله تعالی نظام قانون او د الله تعالی احکام د فطرتن خوخ نه دي او ولې خوخ نه دي نو بکم چا چې د ګناونو غلبه وشي دغه بزرونو باندې مهر لګي دا مضمون ډېرو ځګونو کې تیر شوی دی هغه د ګناهونو د کثرت د وجه نه اوس د اسلامي احکامو سره د دوی محبت نشي پیدا کېدی او د مخ اړهونکي دي تجربه هم دا ثابت کړل چې د اسلام او د معاشري غټ غټ مجرمان لوی لوی ګناهګاران د اسلام پاخه دشمنان په اسلام باندې ترازونه کوي چې څومره جرایم ډېری دومره په اسلام باندې ترازونه زیات نو چې کم کس ترازونه کوي نو د جرایم تحقیقات یو جرایم به هم ډېر زیات او چې کم چا جرایم کړی ته جرایم معلومي معلومات یو په اسلام به هم ډېر ترازونه لري دا ډول لازم ملزوم خبرې دي ام لهم الهه تمنعهم ایشتری دوی د پاره خدایان چې محفوظ کې دوی لره من دوننا زمونږ بغیر یعنی دغه عذابونو نه په دنیا کې چې په الحال محفوظ دي ایرسي خدایان دوی لري الله تعالی وي زمونږ بغیر د خدایان لري چې هغه محفوظ کې د عذاب نه الله تعالی وي لا يستطيعون نصر انفسهم طاقت نه لري دغه د خدایان چې دوی ورته خدایان وي چې بوتان دي نصر انفسهم امداد د خپل ځانونو ولا هم منا يسحبون او نه دوی زمونږ طرف نه ور سره ملګرتیا کېدلی شي الله وي زمونږ طرف نه ور سره ملګرتیا هم ممکن نه ده د خپل خدایان هم بچ کولی نشي د بوتانو باره کې چې دا اس نشي کولی مضمون بیخي واضح دی او د مشرکانو په زمانه کې هم تاریخونو نقل کړي دي نبی علیه السلام د راتلو نه وړاندې چې ډېر بت پرستان خپل بوتانې پرېښودل هغې بندګي پرېښله او دې معنی تجربې په خاطر باندې د خپل عقل په بنیاد باندې معلومه کړي دا اسم نشي کولی دغه ځینې روایت د عمر فاروق رضی الله عنه په حواله سره هم نقل دي او ځینې په نورو خلکو په باره کې یو واقعه پکې داسې ده چې یو کس خپله قصه کوي د اسلام نه وروسته بیا قصه کوي چې زموږ د جهالت په زمانه کې د بوتانو داسې طریقه وه چې ځینې بوتان به د سفر دپاره وشي دا په سفر کې در سره نو دشمن به در باندې حمله نشي کولی دا به ستا حفاظت کوي ځینې بوتان به د کور دپاره و ځینې به د فصل دپاره و دا به جوړ شي وایي موږ د سفر بوت راغیستی او په سفر باندې روانو یو ځګین ته چې ورسېدو د شام سفر او تجارت لپاره روانو یو ځګین ته چې ورسېدو نو بس دمم کوله دا بوت هم کېښودو او خیال هم دا و چې بس ځان له دمه وکړو خوراک دپاره څه ترتیب ونیسو ځینې د اودسماتې دپاره اخوا دېخوا خواره شول موږ دا بوت ایښودلی دی بدې کې ګیدړ راغی او د بوت پر سر یې متیازې وکړي هغوی هم د سپي شان کې متیازې کوي بوټي ته ګټې ته ورچوتېږي متیازې پې کوي نو وایي چې دا ما ولیده نو وایي زه حیران شوم چې دا خو موږ ځان سره اخیستی دا درنه ګټه چې موږ به ساتي هغه ځان نه ګیدل نشي ورته کولی په دې به موږ څه کړو ملګرو ته مې وویل چې بس دا شی واچوئ د دې څه پیدا نشته دا ځان نه ګیدل ورته کولی نه شي ګیدل پر سر متیازې کوي نو په دې ګټه کوئ څه وایي واچوله نو د دغه روایاتو نه واقعاتو نه هم معلومیږي چې کافرانو په دې پوهېدل او دا تجربې شو چې د بوتانو هېڅ کولی نه شي الله تعالی د دوی د بوتانو حالات ذکر کوي چې لا یستطیعون نصر انفسهم دوی وس نه لري د امداد کولو د خپلو ځانونو سره ولا هم منا یصحبون او نو سره زموږ نه څه ملګرتیا شته د دوی سره نو حاصل یې سره ووتل چې په دنیا کې د کافرانو باندې چې عذاب په الحال نه او روغ رمټي دا هم د الله تعالی احسان د چې ټیم یې ولا ورکړی دی په الحال یې نه رانیسي بل څوک نه دی چې بچي کړي الله تعالی بل متعنا هؤلاء وآباءهم بلکې موږ پیدې ورکړې وې دې خلکو ته د موجوده کافرانو ته وآباءهم اور دې پلارانو ته پلاران نه مراد مشران مخکینی پیړۍ یادوي آبا په معنا د اجداد سره راځي په معنا د پیړو سره هم راځي د دې مخکینو پیړو ته هم موږ پیدې ورکړې وې حتی طوال علیهم العمر در دې چې اوږد شوه دې باندې زمانه د دې آیت حاصل دا دی چې د کافرانو مخالفت او د هغوی ضد د دې بنیاد دا نه ده چې کله نبی علیه السلام کمزوري لیدل
او دا نه ده چې په اسلامي احکاماتو کې څه کمزوري معلوم کړل داسې نه ده دغه شان یا په دعوت کې کمزوري ده یا د نبي علیه السلام په سیرت کې کمزوري ده داسې خبره پکې نشته بلکې د بغاوت اصلي بنیاد الله تعالی ذکر کوي چې د باغیان شوي ولې دي نو بل متعنا هؤلاء وآباءهم بلکې موږ فایدې ورکړې وي دوی ته د موجوده کافرانو ته یعنی دنیاوي سهولیات وسایل دغه شان د صحت او اولاد دا موږ ورکړي و آباءهم ردوی پلارانو ته هم هغوی ښه وسایل لرل د ژوند ښایسته وسایل لرل حتی طوال علیهم العمر دا د چې اوږده شوه په دې باندې زمانه یعنی په دې طریقه باندې چې هر یو پلارانو نیکونو یم ښایسته ښایسته ژوند وسایل لرل صحتونه لرل اولاد لرل او دا شان پیړۍ په پیړۍ باندې دغه سهولیات را روانو دي موجوده کافرانو ته راورسېدل او بس ډېرو سهولیاتو په وجه باندې چې انسان د سخته بیماري غم درد څه شی ورته نه راځي نو انسان ورو ورو چتېږي او باغي کېږي نو بلې طریقه باندې دا خلک باغیان شو او د اسلام نه منکر شو په پیغمبرانو اعتراضونه شروع کړل د هغوی په احکامو او هغوی په کردار باندې اعتراضونه شروع کړو دا دې وجه وایي دا ده چې بس دې ته دنیوي وسایل میلاو شوي دي د هغوی په وجه باندې دا خلک باغیان شوي دي خراب شوي دي الله تعالی افلا يرون أنا نأتي الأرض دې ذکر کې د دوی یو نقصان تردید ذکر کوي چې ټیک د موږ ولا وسایل ورکړو سهولیات هم ورکړو صحتونه هم ورکړو هر قسم ضرورت هم ورله پوره کړو پیړۍ په پیړۍ باندې دغه سهولیات را روان دي دوی باغیان کړو خو دومره بغاوت هم نه پکار ځکه بس دنیا کې ظاهري طور باندې موږ د سړي خپل علامات ښایو خپل قدرتونو نشانې ورته ښایو دوی یې نه لیکن دا دومره غافل شوي دي چې هغوی ته ګوري نه کاغی ته وکتل نو بیا هم سمې دی شي الله تعالی افلا یرون دوی نه ګوري انا نأتي الارض چې موږ راکمو انا نأتي الارض چې موږ راوړو ځمکه د دوی ننقصها کموي من اطرافها هر طرفونو موږ د ځمکې ته راځو یا د ځمکې راوړو او کموي د طرفونو د دې مطلب دا دی چې د اسلام بنیادي دشمنان چې کوم مکه معظمه کې اوسېږي او د دوی تیر چاپېره اسلامي فتوحات ورځ په ورځ باندې په تیزۍ سره روان دي د مکې نه څلور طرف ته صحابه کرام او مسلمانانو فتوحات شروع کړي دي او مکې ته رانږدې کېږي د مکې حدود ورځ په ورځ په دې باندې راتنګېږي د اسلام دایره پراخېږي نو دوی ته اندازه نه لګي چې دا زموږ د ګناهونو د کفر د جرایمو نتیجه ده د مسلمانانو دومره غالب کېدل او د مکې نه تر چاپېره علاقې غونډې نیول دا د مسلمانانو د حق پرستۍ دلیل دی ځکه مسلمانانو کې چې کله دوه صفات موجود دي د الله تعالی یره او د اسلامي احکام پابندینو الله تعالی دا خلک خامخا غالب کوي لازمي غالب کوي او تاسو ګورئ چې هغوی د خپل دین پابندۍ سره غلبې شروع کړي فتوحات یې شروع کړي دي نو دا ښکاره دلیل دی د کفر د باطلواري دپاره دوی له یو قسم له شعور او عقل پکارو چې زموږ اعمالو کې څه مسله شته موږ ټیک نه یو خپل عقیدې خپل عمل دپاره اصلاح دپاره ورله یو فکر پکارو لیږندې ونه کړو افهم الغالبون نو دوی به غالب شي یعنی نشي غالب کېدی په الحال فتوحات چې کوم د مسلمانانو په لاسونو روان دي د دوی د ورځ په ورځ ځمکه نیول کېږي ځمکه ته راکمېږي او تېر چاپېره فتوحات شروع شوي دي لهذا د کافران دي په دې تمه کېږي نه چې موږ غالب شو غالب کېدی نه شي قول ورته ووایه انما انذرکم بالوحي یقینا زه یاروم تاسو لره په ذریعه د وحي باندې کافرانو مسلسل اعتراضات جاري ساتل او یو اعتراض دا و چې نبی علیه السلام ته به ویل چې ټیک د قیامت په خپل ځای راشي جهنم په خپل ځای باندې روان دی هغې دپاره خو ټایم مقرر دی ته داسې وکړه چې د جهنم نمونه ما ته وښایه په دنیا کې او ته په خپله باندې د جهنم اور راوړه موږ ته وښایه چې خلک پکې سوځېږي موږ یې دا د هغوی بهانې وي که د نبي علیه السلام معجزات چې کوم سیرت کتابونو نقل کړي دي تقریبا 360 غټ معجزات دا نقل دي د نبي علیه السلام مطابق د باقي انبیا کرامو او دومره معجزات د تاریخ نه نقل کړي دومره غټه پیمانه باندې قرآن په خپله معجزات د نبي علیه السلام خپله زندګي چې څومره مکه کې تېره کړې وه مخکې باز تېر شوی د نبي علیه السلام ته الله تعالی وایي چې که تاسو ما نه پېژنئ په ما اعتراض کوئ لقد لبثت فیکم عمره په تاسو کې مې ډېر عمر تېر کړی دی هغه وخت مې داسې خبرې ولې نه کولې هغه وخت تاسو زما غداري دوکهبازي لیدلې وه نه م ولیدلې نو اوس هم په ما باندې اعتراضونه کوئ زما هغه تېر سیرت تاسو اندازه نه شئ لګولی د بحقه باندې دی دا ټولې خبرې په خپل ځای باندې موجود دي لیکن دوی اعتراضونه مسلسل جاري او د دې سره هغه د خلکو په ژبو کې مختلف متلونه هم قسمون خوري چې کله خوی خرابي نو بهانې بې شماري پښتو کې خلک وایي چې کله مونځ کوې نو مسلې ډېرې چې نه کوې نو بیا بهانې ډېرې نو دوی ایمان نه راوړ چې نه راوړ نبي علیه السلام ته یې ورته د جهنم نمونه موږ ته وښایه
نبی علیہ السلام د الله تعالی وایي ورته ووایه چې یقینا زه یاروم تاسو سره په ذریعه د وحي باندې یعنی ما د جهنم د راوړلو دنیا ته د ښودلو څه اختیارات نشته دی هېڅ قسم عذاب نازلول تاسو ته پیش کول دغه اختیارات زما سره نشته ستاسو غوندې انسان یم صرف وحي راته کېږي او څه چې ویم نو دا د وحي په بنیاد باندې ویم زما په لاسونو کې څه کار شته نه ګورې کار اختیارات د الله تعالی په لاس کې دي ولا يسمع الصم الدعاء او ناوري كون سړی الدعاء را بلنا اذا ما ينظرون په هغه وخت چې دوی یرولې کېږي یعنی دوی د ګناهونو په وجه باندې په دې یو زبردست مهر لګېدلی دی اوس دوی خبر اول غوږ نه ږدي که غوږ کېږدي نو په دوی باندې اثر نه کوي د ګناهونو په وجه باندې د دې مثال د هغه خلکو په شان دی که واخله چې بیخي کاڼی سړی و د خبره نه اوري او که ته څومره نارې وښې راغواړي غږ یې په غوږونو باندې نه راځي نه اوري نو دغه شان شیونه د دې موجوده کافرانو نه جوړ شوي دي زد او ګناهونو دې حد ته رسولي د چې به دې ته نصیحت کول نه کول یو شان ته کېدي او خبره دې بېرته تنبیږي اثر پرې نه کوي نو دی د ګناهونو د تجارت سره دعوت کمزوري نه ده نو تسلي شو نبي علیه السلام دپاره بیا دوی دومره په بهادارۍ باندې لګیا دي چې موږ ته عذاب نازل کړه اوس یې راوړه نمونه یې راوړه داسې وکړه هغسې وکړه الله تعالی وایي ولئن مستهم او که ورسېږي دوی ته نفحة من عذاب ربک یوه حصه د عذاب د رب ستانه یو معمولي غوندې عذاب پې الله تعالی نازل کړي لیقولن نو بیا خامخا وایي یا ویلنا ای افسوس دی زمونږ دپاره انا کنا ظالمین یقینا موږ ظالمان یو بیا به اقرار کوي چې معمولي عذاب راشي بیا چغې وکړي یاره موږ نه ګناهونه شوي دي واقع چې موږ ګناهګاران یو دا عذاب هسې نه دی راغلی دا همیشه دپاره ټوله زمانه کې داسې چې کله عذاب سخت شي خلک وایي زموږ عملونه خراب شوي دي او چې کله عذاب نه بیا بل څه وایي نور څه وایي نو د بهادرۍ او د جرأت او د استقامت دغه حال چې معمولي عذاب پرې راشي بیا دغه چغې وکړي او اوس وایي چې نه عذاب راوله خامخا یې راوله نمونه یې راته وښایه داسې وکړه هغسې وکړه نو د دوی هغه بزدلي او بېوقوفتیا په ډاګه کول دي حاصلي دا دي ونزعوا الموازین امون بکیدو تله موازین القسط ونزعوا الموازین القسط امون بکیدو تله د انصاف یعنی دې خبرو دپاره یو مقرر ټیم شته هغې پر دې حساب کېږي د هغې نه بعد به دا ټول مسالې عملا حل کېږي موږ بکیدو تله د انصاف لیوم القیامت په ورځ د قیامت باندې موازین دا جمع د میزان میزان یوې ترې ته وي لیکن عام چې څومره ترجمې ته ګوري نو هلته کې موازین لاندې به یې تله لیکلي میزان مې لیکلی نو په معنا د یوې تلې سره شو او لفظ د جمع دی په دې کې د اکثرو علماو رای دا ده چې موازین جمع ده لیکن عربی کې اصول دا دي چې کله به یو شي باندې ته ډېر شی نه تلي نو دغه شي جمع هم استعمالېږي لکه دا تله چې کوم ده نو ډېر اعمال به تلي څومره انسانان آدم علیه السلام زمانې نه راوله قیامته پورې دي او څومره سی کړلي که ښې کړلي که بدې کړلي دا هر څه به د یوه تله تلي نو هلته چې کوم شی به تلي نو هغه شیونه ډېر زیات دي نو په هغه د کوم شی چې به تللی کېږي هغه چونکې زیات دي قسمه قسم دی نو د تلې د جمع استعمال شو دا به اعتبار د طول سره چې طول به د هر شي کېږي د ډېرو شیونو کېږي دا معنی نه راځي چې دا تله په خپله تلې په خپله معنی ډېرې دي دا د اکثرو علماو رای ده او ځینې علماو رای دا ده چې دا تلې به ډېري بیا وایي چې د هر قسم تلې چې کله ډېرې شي نو بیا پکې اقوال شته چې څنګه به ډېري دا به ولې ډېري په کوم اعتبار سره به ډېري چا دا ویل چې د هر سړي د عمل لپاره به خپله تله راښکته کېږي د عمل به تلې ته هغه بچوتېږي بیا بله ته راښکته کېږي چا دا رای پیش کړله چې داسې نه ده بلکې د اعمالو چې څومره قسمونه دي نو هغه د هر عمل دپاره ځان له تله ده لکه مثال په طور د روژې تللو دپاره به ځان له تلی شي د زکات تللو دپاره به ځان له تلی د حج دپاره ځان له داسې بلې طریقه باندې د ګناهونو به ځان له تلی ګناهونو کې ځان له قسمونه دي خپل قسمونه دي غیبت ځان له شی دی غلا ځان له شی دی ظلم زیاتې خونریزي ځان له شی دی نو د هر عمل دپاره به وایي ځان له تله راشي لیکن دا قول زیات راجح مضبوط قول نه دی صحیح قول دا چې تله یوه ده او دلته کې جمع چې استعمال شوی دا به د اعتبار سره چې ډېر شیونه پرې تللی کېږي دا د عربو قانونو په ژبه کې داسې کېږي دا د هغوی ژبه ده فلا تظلمون ظلم به نه کېږي نفس په هېڅ چا باندې شیئا د هېڅ شي ظلم په قیامت کې بلکل نشته وإن كان مثقال حبة من خردل که یو عمل په برابرۍ د یوې دانې من خردل د وري آتینا بها موږ راوړو هغې لره آتینا بها موږ راوړو هغې لره
حبتين من خردلین په عربی کې د وری دانې ته ویل کېږي د لفظي معنا ده او یو شی ډېر معمولی شی نه معمولی شي د پاره خلک استعمالوي چې څوک وایي چې بس ستا د هر شي ذمہوار او چې کوم شی زما سره دی نو بس ضایع کېدی نشي اگر که ډېر معمولی شی نو په معمولی ټکي کې د پاره هغوی حباتي من خردلین ټکي استعمالوي او دغه شان کې ذره ټکي هم استعمالوي عربي کې ذره نو د دې معنی دا ده چې که څومره معمولی عمل شي اگر که د وري د دانې نه مخکته شي خو چې څومره معمولی خو چې عمل کړی نو ضایع کېږي نه نو دا هغه خلکو دپاره تسلي ده چې کوم خلک د نیک اعمال کوي او محنت کوي هغوی دپاره تسلي ده چې په خپلو عملونو کلک اعتماد ساتي چې دا ضایع نه وي دا ځای نیسي چې کله چې یقین او عقیده جوړ شي زما عمل ضایع کېږي نه دا ځای نیسي نو د هغه په عمل کې اخلاص ډېري چې کله به د خپل عمل کې شکي چې دا کېږي که نه کېږي اوبه شي که به نه شي شکي عمل کې بیا سړی حوصله او جرأت ډېر کمزوری ناقص او بس چې معمولي سخته راشي ډېرې تور شي او چې څومره یقین عقیده مضبوطه وي نو دومره د هغه استقامت کلک دا استقامت مضبوطولو دپاره یو مستقله نسخه هم ده چې که د چا عمل ډېره معمولي شي خو ضایع کېدل پکې نشته دی اتینا بها الله وایي موږ بیا راوړو هغې لره وکفا بنا حاسبین او کافي دی موږ حساب کوونکي د دغه تلي نه وروسته د بل چا حساب ته د بل چا شواهدو ثبوتونو ته هېڅ ضرورت نشته الله تعالی موږ په خپله پوره یو